Recording in progress. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې نحوه کې اول ورځ موږ د نحوه کلاس غوښتلو او صرف چونکی اختتام ته ورسېدل ابواب دي ما تاسو د غي تعلق د یادولو سره د ریکارډینګ سره نه دی نو د نحوه ان شاء الله زموږ اول ورځ موږ کلاس غوښتلو نن او سبا له موږ د نحوه کلاس اخلو ان شاء الله دا به اختتام ته ورسي. موږ اول ورځ توابع ویلو توابع مختصرا زبداوي ما توابع د تابع جمع د تابع ویل کیږي تابعداري کوونکی ته نو کم څوک چې تابعداري کوي خو د روسته یې کنه لہذا تابع چې دی نو د به د خپل مطبوع نه روسته وي صحیح شولا او توابع تاسو ما ویلي پاره کې موصوف صفت ته پاره کې مؤکد تاکید دی پاره کې عطف مبین عطف بیان دی پاره کې معطوف بالحرف ته د یوسوس زونو پکې دا غیر ډیټیل ابل ورځ بیان شوی. اوس مونږ فعل تراوړو دا د اسم تفسیر اوس فعل ته مونږ راوړو. د فعل د معلوم او د مجهول په اعتبار سره هم د فعل دوه قسمونه دي. فعل خو ګوره ټول پټوله عامله دي په دې کې غیر عامله نشته. خیالوم دی نو د معلوم او د مجهول په اعتبار سره د فعل دوه قسمونه دي. یو ته فعل معلوم ویل کیږي بل ته فعل مجهول ویل کیږي. بیا دا فعل معلوم نه دی ته فعل معروف هم ویل کیږي. نو ځکه ما دلته لیکلي دي چې فعل معروف کې دوه قسمه دي. بیا دغه فعل معروف دوه قسمونه د ګوره خجی فعل معلوم یا فعل معروف. فعل معلوم یا فعل معروف چې دی نو دا څه ته ویل کیږي فعل معلوم یا فعل معروف هغه فعل ته ویل کیږي چې داغه فاعل معلوم وي چې داغه څه شی معلوم وي فاعل معلوم وي صحیح شو لګي. او فعل مجهول څه ته ویل کیږي هغه فعل چې داغه فاعل معلوم نوي فاعل معلوم نوي نو د فاعل په ځای باندې مفعول راغلی وي او چونکې دا مفعول د فاعل په ځای راغلی دی او فاعل مرفوع وي په دې وجه سره هغه مفعول ته به هم هغه مفعول به مرفوع وي او چونکې د فاعل په ځای راغلی دی لہذا دغه مفعول ته به نائب فاعل ویل کیږي. اوس دغه فعل معروف ترازو د فعل معروف دوه قسمونه دي یو د فعل لازمی بل د فعل متعدی. فعل لازمی هر هغه فعل ته وي چې هغه په فاعل سره پوره کیږي د مفعول ته ضرورت نه راځي په فاعل سره دا جمله په خپل تام شي. او فعل متعدی هغه فعل ته ویل کیږي چې هغه د فاعل سره د مفعول به هم تقاضا کوي یعنی مطلب دا چې مفعول به دې نه ذکر کړي نو پورا فائدہ مخاطب ته نه رسي. د فعل لازم مثال دی قام زید زید کړه وګیا. اوس تاسو خیال وکړئ قام زیدون آیا دا قامه په زیدون سره تام شو کنو یعنی مفعول ته ضرورت نشته دی بس زید درېدو. فعل متعدی تاسو ما ویلو چې هغه د فاعل سره د مفعول تقاضا کوي لکه دغه نو لہذا ګوره دینه دا پته ولګي چې دا قامه فعل لازمی دی صحیح دی. فعل متعدی مثال دی ضرب زید عمرا نو زید نے عمر کو مارا وګورئ تاسو د فاعل سره د مفعول ضرورت دی ولی کو سړی زید نے مارا نو ډایرکټ د مخاطب په ذهن کې راځي چې زید نے کس کو مارا خیالوم دی نو پوره جمله ګویا کې تام نشوله او چې تا کله عمرن مسر وی نو مخاطب چې دی هغه بیا پورا پوه شو به هر حال پته ولګیدله چې دا ضرب فعل متعدی دی. اوس چې کله دا فعل متعدی دی نو دا فعل کله ناکله یو مفعول طرف ته متعدی کیږي کله دوه ته متعدی کیږي او کله دریو ته متعدی کیږي. د دې به ان شاء الله مختصر غونډه کې تفصیل روسته راشي. اوس خبره داسې ده چې فعل متعدی هغه چونکه مفعول نسب ورکوي مفعول نسب ورکوي نو مفعول چې کوم مشهور مفعول دی چې هغه ته موږ مفعول به وایو نو دا مفعول دغه یو مفعول کې صرف منحصر نه دی بلکې دا 15 مفعول دي او نو لہذا دیته مفاعیل 5 وي مفاعیل د مفعول جمع ده 5 ته وي 15 مفعوله هغه 15 مفعول کم دي یو د مفعول به بل د مفعول مطلق بل د مفعول فيه بل د مفعول معه او بل د مفعول له صحیح شولا. مفعول به څه ته وي مفعول به هر هغه او مفعول به هر هغه مفعول ته وي چې پاغه باندې کار واقع شوی وي کم ته چې موږ په انګلیش کې ابجیکټ وایو صحیح دی. لکه ګوره نصرت زیدن من زید کی مدد کی نو تاسو خیال وکړئ په دې زید باندې دا نصر فعل واقع شوی دی کنه مدد پچا واقع شوی یعنی مدد د چا کړل شوی دی د زید کړل شوی کنه لہذا دا مفعول به دی. مفعول مطلق څه ته وي مفعول مطلق هر هغه مصدر ته وي چې هغه د داسې فعل نه پس واقع وي چې د دې فعل او د دې مصدر دواړو معنی یو وي د دې فعل او د دې مصدر دواړو معنی سوي
یو وی خیالم کړی دی لکه ګورئ قام زید قیاما قام زید قیاما زید کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے کے ساتھ تاسو وګورئ دا قیامن د داسې فعل نه پس راغلی دی چې د دې فعل او د دې مصدر دواړو معنی یو ده لہذا دا قیامن مفعولی مطلق شو صحیح شولا اوس دا مفعولی مطلق د دې فائدہ صدا نو د دې مفعولی مطلق درې فائدې دي یو خدا چې دا کله ناکله د تاکید د پاره راتللی شي لکه زبدا ویما چې ضربت ضربا میں نے اس کو مارا خوب مارنا یعنی میں نے اس کو اس کی خوب پٹائی کی خیالم کړی دی نو دلته دا مصدر چې دی مفعول مطلق دا د تاکید د پاره راغلی دی او کله ناکله کم فعل چې ذکر شوی دی نو د هغه فعل نوعیت او د هغې د سټیټس بیانولو د پاره دا مفعول مطلق ذکر کړی کیږي لکه د هغې مثال دی جلستو جلست القاری میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھ گیا یعنی جلست القاری بیٹھنے کی طرح خیالم دی نو دا جلسو هغه د فعل نوعیت بیان کو کنه زه کېناستم څنګه کېناستم نو د قاریانو ناسته په یو ځان له هیئت باندې نو هغه هیئت طرف ته اشاره وکړله صحیح ده جی او کله ناکله دا مفعول مطلق د دغه فعل د عادت بیانول د پاره راځي چې دا فعل څو پیری په وجود کې راغلی دی لکه ګورئ جلستو جلستن میں بیٹھا ایک مرتبه بیٹھنا جلستو جلستن ویني زه یو پیره کېناستم نو دی جلستن د جلسه فعل هغه عدد ذکر کو چې یو پیره کېناستم خو دوه پیرې ناستې نو بیا به داسې وی جلستو جلستین میں دو مرتبه بیٹھ گیا خیالم کړی دی اوس ګوره ښه فرق پکې دا شو چې کله مفعول مطلق د فعل مذکور د پر راځي نو د مصدر د فا کلمې نه لاندې به زیر راځي او که دا د فعل د عدد د پر راځي نو د مصدر د فا کلمې باندې به د پاسه زبر راځي به هر حال د مفعول مطلق دغه درې فائدې شولې اوس مفعول فيه ستوي مفعول فيه هر هغه اسم توي هغه فعل اس هغه مفعول منصوب توي ځکه دا منصوب وي کنه د منصوب ځکه چې دا فعل متعدی د لره نصب ورته دا د فعل متعدی د پر مفعول او مفاعل ټول په ټول منصوب وي لہذا دا مفاعل خمسه نه دي دا ټول په ټول سدي منصوب دي نو اوس تاسو خیال وکئ مفعول فيه هر هغه اسم ته ویل کیږي چې پاغي کې دغه فعل واقع شي د دې فاعل دا کم فعل دی کنه دا په دغه کې واقع شي په دغه اسم کې واقع شي اوس کو دا اسم زیو نو دې تبع ظرف مکان ویل کیږي او کو دغه اسم دا فعل منصوب نه دی کو دا وقت وو نو بیا باغی ته ظرفی زمان ویل کیږي د ظرف مکان مثال دی جلستو عندک میں تیرے پاس بیٹھ گیا نو عند دی عند تاسو وګورئ دا په مکان دلالت کوي کو په زمان باندې پس وخت باندې خو دلالت نه کوي دا په مکان باندې دلالت کوي په ځای باندې دلالت کوي زستا سره کېناسم خوا کې کېناسم خیالوم دی د سینه دا چې ګینه ستا په وخت کې ځکېناسم بلکې ستا سره خوا کې ځکېناسم نو دا عند مفعول مطلق ظرفي مکان شو او صمت یوم الجمعه میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن نبیا نو صمت یوم الجمعه دلته تاسو خیال وکئ دا یوم الجمعه نه دی پدې کې دا صمت فعل واقع شوی دی کنه روزه به د جمعې په ورځ شوی ده کې دن نه شوی ده کنه خیالوم دی اوس چونکې د یوم ورځ ته وي پدې وجه سره د ظرفي زمان ویل کیږي صحیح دی جی اوس راځو موږ دریم نمبر مفعول تاغه ته ویل کیږي مفعول ماهو مفعول ماهو هر هغه اسم منصوب دی چې هغه د داسې واو نه پس واقع شوی وي چې هغه واو د مع په معنی باندې هغه واو مع په معنی باندې یعنی دغه واو نه کو ته مع جوړې نو معنی به صحیح راځي هغه ته مفعول ماهو ویل کیږي او دغه واو نه پس به دا اسم چې راغلی نو دا به منصوب هم وي لکه ګوره زه به تاسو له مثال درکما جاء البرد والجبات نو دا واو نه دی دا واو د مع په معنی باندې دی ای جاء البرد مع الجبات کو دا واو ته د مع په معنی باندې راخلی معنی به صحیح کیږي نو پته ولګي چې دا مفعول ماهو دی اوس تاسو به دا وایي چې دا خو مجرور دی نو دا مجرور نه دی دا مجرور ځکه نه دی چې دا په 16 اقسامو کې جمع مؤنث سالم دی او د جمع مؤنث سالم حالتي نسبی کې هم زیر راځي لکه جاءنی مسلمات رأیت مسلمات
مررت بمسلمات په حالت نسبی کې هم د دې جر راځي لہذا دا په حالت جری کې د نسبی کې د نه کې په حالت جری کې دی صحیح شو لګي نو به هر حال دا د مفعول ماهو مثال شو صحیح دی جی خواجہ البرد والجباتی سردی آئی جبوں کے ساتھ د جبو خو چیخنی را چې کوټونه موټونه برینونه سړی واغوندي کنه ای جبوں کے ساتھ نو دلته هغه د واو مع والا معنی ورکړله سلورم نمبر مفعول زموږ سره مفعول له دی مفعول له هر هغه اسم دی چې داغي په وجه سره دغه فعل مذکور واقع شوی وي داغي د وجه نه یعنی دا فعل چې په وجود کې راغلی دی د څه د وجه نه راغلی دا د اسم د وجه نه راغلی نو د کوم اسم د وجه نه چې دا فعل په وجود کې راغلی دی دغه اسم ته مفعول له ویل کیږي لکه داغي مثال دی قمت اکراما لزید میں کھڑا ہو گیا کس وجہ سے زما دا ولاړه دا یو فعل دی کنه دا د صد وجه نه موجود کې راغی اکراما لزید زید کی عزت کرنے کی وجہ سے یعنی د زید عزت کول زما مقصودو دا غي د وجه نه ولاړه موجود کې رااله لہذا دا اکراما لزید چې دا د قمت د پر مفعول له شو صحیح شولا دا زموږ سره سلور پنځه مفاعل کوم یو پکې پاتې شو او وشو کنه مفعول به هم وشو او مفعول مطلق هم وشو مفعول فيه هم وشو مفعول ما هو وشو مفعول له هم وشو دلته اکاونټ کې سلور ذکر علی چلته مو پکې مفعول به نه د اکاونټ کړي کنه نو ذکر نو دا مفاعل خمسه پورو شو صحیح دی جی اوس راځي جی د فعل یو بل تقسیم تا د تام او د ناقص کېدو په اعتبار سره ګورئ ها فعل د فعل دوه قسمونه دي یو د فعل تام او بل د فعل ناقص فعل تام هر هغه فعل ته ویل کیږي چې هغه چې کوم د ګوره د فعل پروفیشنل کار څه دی هغه دا دی چې د فاعل لرفع ورکی او مفعول له نسب ورکی دا د پروفیشنل کار دی نو کله چې هم د پروفیشنل کار کوي کنه د کتابه فعل تام ویل کیږي او کو د ان پروفیشنل کار کوي هغه داسي چې د فاعل لرفع او مفعول له نسب په ځای باندې اسم لا رفع او خبر لا دغه ورکی نسب ورکی وغیرہ یعنی مطلب دا دی چې کله فعل فاعل او مفعول د دې عامل جوړ شو هغه ته به فعل تام ویل کیږي او کو اسم او خبر د دې معمول جوړ شو نو هغه ته به فعل ناقص ویل کیږي بیا دغه فعل تام چې د دغه دوه قسمونه دي یو د فعل لازمی بل د فعل متعدی فعل لازمی ما تسوی هر هغه فعل چې هغه په فاعل سره تام کیږي فعل متعدی هر هغه فعل چې هغه د فاعل سره د مفعول به هم تقاضا کوي متعدی ویل کیږي تجاوز کول ته نو د چونکه د فاعل سره مفعول ته هم تجاوز کوي په دې وجه سره د فعل متعدی وایي بیا دا فعل متعدی تاسو ما ویلو چې یو مفعول طرف ته متعدی کیږي کله دوه مفعول طرف ته متعدی کیږي کله دریو مفعول طرف ته متعدی کیږي د یو مفعول زبر تاسو مثال وېما لکه داغي مثال دی ضربتو زیدن خیالوم کړی دی ای زدالی کما ضربتو زیدن خیالوم کړی دی کنه دا اوس چې دی نو یو مفعول طرف ته دا متعدی شو او دوه مفعول ته د متعدی کېدلو مثال به زه تاسو درکما چې اعطیت زیدن اعطیت زیدن درهمن خیالوم کړی دی وګورئ ورته نو دا زیدن چې کوم دی کنه داینه زیدن مفعول اول شو او درهمن مفعول ثانی شو او چې کله دریو مفعول طرف ته متعدی وي دغه مثال ز تاسو لدا در کومه چې اعلمت زیدن عمرن فاضلا خیالوم کړی دی مجھے زید کا عمر پر فضیلت سمجھ میں آئی خیالوم کړی دی دا مفعول اول مفعول ثانی مفعول ثالث اعطیت زیدا درهما میں نے زید کو درہم دے دیا یعنی مفعول متعدی بیا دا درې قسمونه شو صحیح دی جی ها فعل ناقص سره فعل ناقص مون سره 15 قسمه افعال دي
یو افعال مقاربه، افعال ناقصه، افعال تعجب، افعال مدح، افعال ضم. صحیح ده جی. افعال مقاربه دا چې کوم دی نو دا تقریبا 7 دي. 7 پدې کې 4 صيغې مشهور دي چې هغه عصا کا د کروبا او شکده او غیر مشهور 3 دي اخذت وفقا جعله. نو دا هم د افعال ناقصه او پشانتی کار کوي. لکه ګور دا افعال ناقصه ستر دي کنه، كان صار ظل بات اصبح اضحى امس عاد اضى غدا راح ما زال من فك ما بريح ما فتي ما دام ليس. خیالون دی. نو کم چې د دې عمل دی عقد دی افعال مقاربه عمل دی. او افعال تعجب چې دی هغه 2 صيغې دي، یو ما افعله دی بل افعل دی. او افعال مدح نعمه دی او حب زاده 2 صيغې دي. او افعال ضم هم 2 صيغې دي، یو به سره او بل ساده ساده. دا هر یو تفصیل طرف ترازو. افعال ناقصه زموږ سره دغه 17 دي کنه. اوس د دې عمل څه دی نو تاسو وګورئ. ګوره فعل عام فعل پروفیشنل فعل چې دی هغه په فاعل او مفعول باندې داخليږي. خیال هم کړی دی. او افعال ناقصه څه چل کوي؟ افعال ناقصه دا په جمله اسمیه باندې داخل شي. اوس چې کله په جمله اسمیه باندې داخل شي نو اولنی جز له رفع ورکی خپل اسم به جوړ کی، او دویم جز له نصب ورکی نو خپل خبر به جوړ کی. لکه ګوره ښه دا زید قائم وکنه، نو چې کله کانه په داخل شو نو دا زید نه دی دای مرفوع کو رفع ولا ورکړه، او قائما څه چلو کو دی له نصب ورکو، نو لہذا زید دې د لپاره اسم شو، قائما د دې لپاره څه شو؟ خبر شو. دا خو د دې عمل شو. اوس د دې پوره تفصیل څه دی؟ اسماء افعال ناقصه خو 17 دي. نو دې پوره تفصیل څه دی؟ هر یو فعل ناقص د څه د لپاره راځي؟ وګوره کانه د دریو معنی د لپاره راځي. یو دا چې دا کله ناکله ناقصه وي، یعنی مطلب دا چې دا په جمله اسمیه باندې داخليږي، لکه کان زید قائما. او کله ناکله دا تامه وي. تامه مطلب دا چې دا د فعل تام په شانتي عمل کوي. لکه ګوره کان مطرون بارش هوي، الګه دې د لپاره دا خو زده دې اسم شو، خبره کم دی. نو ته ول جواب دا ورکې چې دلته کان تامه دا کان ناقصه نه ده. کان ناقصه خبر غواړي، کان تامه خو د فعل پروفیشنل په شانتي کار کوي. خیال هم کړی. او کله ناکله دا کان زائد وي، یعنی مطلب دا زائد راغلی په کلام کې، بس دا خپل اصل معنی نه ورته. لکه ګوره قران مجید کې دي چې کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، نو دا کان نه دی، دا کان خپل عمل نه کوي. او ورنه کو دې عمل کول نو اوبه څه چلو. لکه دلته خو په دې کې بیا اسم پکار او فی المهد صبیا دی پر خبر بالا، دلته دا کان چې دی دا زائد دی. ها سواره دویم نمبر سواره ترازو. سواره چې کوم دی دا د انتقال د لپاره راځي، یعنی یو حالت نه بل حالت ته بدلیدل د لپاره راځي. لکه ګوره سواره زید غنی، زید فقر سے مالداری کی طرف منتقل ہو گیا. ګوره موږ څه وایو کنه، زید مالدار بن گیا، نو څه مطلب؟ یعنی فقر سے مالداری کی طرف منتقل ہوا. خیالوم کړی دی. ظل دا کله ناکله د سواره په معنا باندې راځي. لکه ظل زید قائما، معنا دا سواره زید قائما. او کله ناکله چې کوم دی ټول ورځ، کله ناکله دی لکه د دې ظل خپل معنی چې دا هغه ټول ورځ ده، ټول ورځ. لکه ظل زید قائما، زید دین برکړه راه. خیالوم کړی دی. او کله ناکله د سواره په معنی باندې راځي، لکه سواره زید غنیا، کان ظل زید غنیا ای سواره زید غنیا. بات چې دی دا کله ناکله د سواره په معنی باندې راځي، لکه زه تاسو وایم چې بات زید ضاحكا یا بات زید نائما. خیالوم کړی دی ای صار زید نائما. خو کله د دې خپل معنی چې کوم دا هغه د رات بر، خپل معنی څه ده؟ رات بر. لکه ګوره ښه بات زید نائما، زید رات بر سوتا رها. راځو اصبحتا. اصبح کله ناکله د سار په معنی راځي، او کله د دې معنی راځي صبح کا وخت. لکه ګوره اصبح زید فقیرا، زید صبح کے وقت فقیر ہو گیا. صحیح شوله جی. اضحى دام کله ناکله د ساره په معنی راځي، او کله ناکله د دې معنوي چاشت کا وقت. لکه ګوره اضحى زید امیرا، زید چاشت کے وقت امیر ہو گیا. د بس دغه ټیم کې ورته پیسې پیرا پریوتلی. امسا کله ناکله د ساره په معنی باندې راځي، او کله ناکله د دې معنوي شام کې وقت. لکه ګوره ښه امسا زید مصلیا، زید شام کې وقت نمازی بن گیا. د دې نه مخکې د بالماض او منځونه نه کول، د ماښام په وخت کې د منځونه شروع کړل. صحیح ده جی. اوس راشي عاد عاد غدا راحه. دا چې کوم دی دا ناقصه راتلی شي او غیر ناقصه راتلی شي، یعنی تامه راتلی شي. کله چې دا ناقصه وي کنه دا به سواره په معنی باندې، او کله دا تامه وي نو بیا عاد او عاد چې دی دا به د رجعه په معنی باندې، او غدا چې دا
دا به د صبح کا وخت په معنا باندې وي او راحه دا به د شام په وخت باندې وي. صحیح شو لګي. ما زال من فك ما برح ما فتئ دا بغیر د ما نافی نه چې کوم دی، یعنی دا ما نافیه چې پکې ونه لګولې زال ان فك برح فتئ دا به د زایل کېدلو په معنا باندې وي. لکه ګوره زال زید قائم، زال زید به هر حال اوس دی وخت کې څنګه مثال موږ جوړ کړو. زال غنا زیدین، زال غنا زیدین زید کی مالداری زائل हो गई، یعنی دا د زائل کېدلو په معنا باندې بوي. خو چې کله په دې باندې ما نافیه راشي نو په دغه وخت کې به دا د اثبات والا معنا ورکوي. او ګورې ښه موږ دا ویلو چې کله ماینس پلس ماینس از ایکول ټو پلس راځي که نه، خیال هم دی، یعنی ماینس چې د ماینس سره یو ځای شي نو دا د پلس والا معنا ورکوي. او په دې عربۍ کې هم دغه خبره ده چې کله نفي په نفي داخل شي نو دا د اثبات معنا ورکوي، خو د اثبات سره سره دا د دوام فایده ورکوي. یعنی دایمي یو کار چې دایمي کول مقصود وي که نه نو هغه صورت کې به ته نفي په نفي باندې داخلي. صحیح دی. لکه دا یې قاعده ګوره ښه قاعده ده چې نفي په نفي داخل شي نو دا د اثبات فایده ورکوي. صحیح شوله. لکه ما زال زید امیرا نو زید امیر ہوتا رہا، زید چې دی نو دا همیشه او دایمي طور دی امیر ہو. مادامه چې کوم اخرنه پاتې شو نو په دې کې دا ما مصدریه ظرفیه ده او دا ما بس فعل ناقص دی. دا لیس چې کوم دی کنه دا د حال د نفي د فار راځي. لکه لیس زید قائما، زید کړه نه تا، یعنی داغه حالت بیانې. صحیح شو لګي. دویم نمبر زموږ سره افعال مقاربه دی. افعال مقاربه هغه ودی تاسو ما ویلي مشهور او غیر مشهور په دې کې دي. افعال مقاربه عمل بالکل د افعال ناقصه په شان دي چې دا جمله اسمیه باندې داخليږي. او فرق پکې صرف دا دی چې د افعال ناقصه خبر فعل مضارع جوړېدلی شي او غیر فعل مضارع جوړېدلی شي. او افعال مقاربه چې کوم دي د دې خبر بس صرف فعل مضارع جوړيږي. صحیح شولا. دا خبر ختم شوه. اوس د دې په دې خبر باندې چونکه د دې خبر خو همیشه فعل مضارع وي کنه نو کله په دې باندې انم داخلي شي. لکه عسى زید ان يخرج، وینه د دې خبر یخرج فعل مضارع دی ان په داخل شي، اکل نکله بغیر د ان نه بهم وي. لکه عسى زید یخرج. صحیح شو. په دې کې دا عسى چې دی نو عسى کله ناکله تمام راتلی شي. لکه عسى ان يخرج زید، ګور ورته دا عسى ان يخرج زید او عسى زید ان يخرج کې فرق دی. کله چې ان يخرج روس راغی نو مطلب دا چې دا عسى ناقص دی نو زیدون لره فور کو ان يخرج د دې لپاره خبر شو. او چې عسى ان يخرج زیدون شو بیا خو خبره بل شان شوله. يخرج فعل شو زیدون فاعل شو. دا دوانه چې راځي شو کنه نو دې ان مصدریه د عسى د لپاره دا فاعل جوړ کو. دا پوره جمله نه ده، دا د عسى د لپاره فاعل شوله د دې ان مصدریه د وینا. او کله ناکله دا ناقص هم راتلی شي لکه عسى زیدون ان يخرج نو په دې وخت کې دا ناقص دی څنګه چې تاسو مو. اوس راځو 3 او 4 نمبر افعال مدح او ضم طرف ته راځو. افعال مدح څه ته وي؟ افعال مدح هغه ته چې پاغه سره تعریف وکړل شي او ضم هغه ته چې پاغه سره چا مضمت وکړل شي. اوس د چا چې تعریف کیږي هغه ته مخصوص بالمدح وي، د چا چې غیبت کیږي هغه ته او مضمت بیانې هغه ته مخصوص بالضم وي. اوس دا مخصوص بالمدح او مخصوص بالضم نه دي، دا به د دقه فعل د لپاره فاعل وي. لکه د مخصوص بالمدح مثال دی نعم الرجل زید، زید بہت اچھا آدمی ہے. نو دا زید مخصوص دا الرجل مخصوص بالمدح دی کنه ځکه د تعریف شوی دی. چالم دی دا د لپاره فاعل شو. او زیدون چې کوم دی کنه دا خبره ده چې دا مخصوص بالمدح چې تعریف بیانېږي نو د دې فعل ضم او د فعل مدح چې کوم فاعل دی نو هغه به د دې مخصوص بالمدح نه مخکې راځي، یعنی د فعل نه پس پر راځي د مخصوص بالمدح نه مخکې راځي. لکه وګوره دا الرجل دا د نعمه د لپاره فاعل دی او زید مخصوص بالمدح دی نو مخصوص بالمدح نه مخکې او د فعل نه روسته دا د فاعل راغلی دی. او د مخصوص بالضم هم دغه شان دی لکه بئس الرجل زید نو هغه دغه شان مثال شو. صحیح شو لګي. دا افعال مدح او د ضم تفصیل دا دی چې افعال مدح دوه دي، یو نعمه دی او بل حبذا دی. افعال ضم د اغم دوه دي بئس او ساء. اوس په دې سلور وانو کې د حبذا لري کا او دا نور درې چې کوم پاتې شو دا غي د عمل د لپاره درې شرایط چې دی په هغه کې به یو شرط خامخا وي. هغه دا
چې یا به د دې فاعل معرب باللام وي لکه اینه الرجل، یا به د دې فاعل معرب باللام نه وي بلکې معرب باللام طرف ته اضافت شوی لکه صاحبو، دا فاعل دی کنه خو معرب باللام طرف ته اضافت شوی دی. یا به د دې فاعل داسې ضمیر وي کنه چې د هغې به تمیز نکره منصوبه جوړیږي، د هغې تمیز به څه جوړیږي؟ نکره منصوبه، گویا کې دی به ممیز وي. لکه ګوره ښا دا رجلا نه دی، د تمیز دی او په دې نعمه کې چې دننه کوم هو ضمیر پروت دی هغه ممیز دی، نو هغه ممیز شو او دا رجلا ولا تمیز شو، نو هغه ممیز تمیز چې را میلاو شو نو د نعمه لپاره څه جوړ شو؟ فاعل جوړ شو او زیدون مخصوص بالمدح جوړ شو. خیال هم کړی دی. اوس 5 نمبر افعال تعجب لرازو. افعال تعجب هغه افعال ته ویل کېږي چې په هغې سره د تعجب اظهار وکړلی شي. د هغې بیا دوه صیغې دي، یو ما فعله دی او بل افعل دی. لکه ما فعله مثال دی ما احسن زیدن، ما افعله، نو افعله نه پس هو ضمیر دا مفعول راغلی، نو چې په مفعول مثال کې نو ما احسن زیدن شو، کیا ہی اچھا ہے زید. او افعل به ای یعنی احسن بزید، کیا ہی اچھا اور خوبصورت ہے زید. ها اوس د افعال تعجب د دې لپاره شرط دا دی چې دا به د ثلاثي مجرد نه په دې وزن باندې راځي، افعل او افعل، افعله او افعل به په دې وزن به راځي. او دویم دا خبره ده چې دا به د ثلاثي مجرد نه په دې کې به د عیب او د رنګ والا معنی نه، خو د عیب او د رنګ والا معنی پکې و نو د هغې فعل تعجب په دې وزنونو باندې نشي راتلی، په دغې دوه وزنونو سره. صحیح دی جي؟ دا خبره وشوله. دا خو د فعل هغه مختصر تقسیم و. اوس ګورئ ښه اسم چې څنګه عمل کوي کنه نو دغه شانتې دا اسم باندې چې څنګه مختلف عوامل راځي هغه بدلیږي را بدلیږي. لکه ګوره اسم د عامل او غیر د عامل په اعتبار سره د اعراب په اعتبار سره د هغې 16 قسمونه دي کنه. څو قسمونه دي؟ 16 قسمونه دي. ګوره ښه په اسم باندې کله عامل رافع راشي نو رفع ورکي، کله فی عامل ناصب راشي نو نصب ورکي، کله فی عامل جار راشي نو جر ورکي. دغه شانتې فعل مضارع کې دا خبره ده چې فعل مضارع باندې کله عامل رافع راشي رفع ورکي، کله عامل ناصب راشي نصب ورکي، کله عامل جار راشي هغه جزم ولا بیا ورکي. خو صرف دومره بکو چې د اسم باندې چې کم عامل جار راځي هغه ته موږ عامل جار وایو، او په فعل باندې چې کم عامل راځي نو هغه ته موږ عامل جازمه وایو. خیال هم کړی دی. اوس خبره داسې ده چې د فعل مضارع عامل حالت رفعی څه ته وایي، د فعل مضارع حالت نسبی څه ته وایي، د فعل مضارع حالت جزمی څه ته وایي. خبره داسې ده چې د فعل مضارع عامل د فعل مضارع حالت نسبی څه ته وایي، هغه دې ته وایي چې کله په دې باندې عوامل نواسب داخل شي. عوامل ناسبه کله په فعل باندې داخل شي فعل مضارع باندې د په خپل په حالت نسبی کې شو، او هغه عوامل ناسب دغه سلور دي ان لن کی اذن. خیالون دی. او د په حالت جزمی کې کله الوی چې کله په د عوامل جوازم دا 5 سيزونه داخل شو، دا 15 عوامل په داخل شو نو پته ولګي چې دا فعل مضارع په حالت جزمی کې او کو فعل عامل ناسب هم په نو عامل جازم هم په نو په خپل پته ولګي چې دا په حالت رفعی کې دی. ځکه د فعل مضارع حالت رفعی هغه با څنګه کله چې په دې باندې نه عامل جازم داخل شوی دی او نه په عامل ناسب داخل شوی نو پته ولګي چې دا په حالت جری کې دی دا رفعی کې. لکه ګوره خاصه تاسو مثال در کومه یضربو، نو تاسو ګورئ په دې یضربو باندې فعل مضارع په دې یضربو باندې ان لن کی اذن په دې کې چرته یو داخل شوی دی نه دی داخل شوی. خیال هم کړی دی. نو په عامل جوازم ان لم ان لما لام امر لاینه دغه کې پکې یو داخل شوی دی نه، نو خپل پته ولګي چې دا یضربو حالتي رفعی کې دی. صحیح دی. د حالت نسبی مثال زبر تاسو له درکمه لکه مثلا ګورخه ان یزری با، یزری با. خیالوم کړی دی. اوس تاسو دې ته خیال وکړئ په دې باندې دا د نصب پې راغلی دا څه د وجې نه دا دې خبرې د وجې نه چې دلته پې دغه راغلی دی دا ان پې راغلی دی. او د جازم مثال دی ان یضرب. خیالوم کړی دی که نه ان یضرب. نو دلته خو دا جزم ګوره چې په دې دغه کې څنګه لیکلی کېږي ما خو معلوم نه دی، خو بهرحال چې کله په دې با باندې جزم ولیکلی شي نو د اینې په دې باندې جزم راغی دا څه د وجې نه دا د ان شرطي د وجې نه راغی. صحیح ده جي. اوس خبره داسې ده که نه چې د دې اعراب په اعتبار سره د فعل مضارع ځان له یو څو قسمونه، یعنی مطلب دا چې په دې باندې
حالت رفع کې موږ ته څه پته لګي په دې باندې حالت رفع راغی سامل وکي نسبی پی راغی جری پی راغی سامل وکي نو هغه اعتبار سره ګوري بنیادی خبره ده کنه دا د دې هغه خلاصه ده دا تاسو په یو پیج کې خېمه کنه نو دا د دې هغه بالکل خلاصه ده د دې فعل مضارع څه چلو نو چې دا په یو پیج کې راشي نو خو دغه ګورئ ښه اوس به ان شاء الله چې په یو پیج کې تاسو دا راځي او زه بس لږ بیا خو کوم ګورئ د فعل مضارع چې کوم دی بنیادی 14 صيغې دي کنه ګوره په دې 14 صيغو کې 2 صيغې دغه مبني دي یو یضربنا بل تضربنا یعنی صيغه جمع مذکر صيغه جمع مؤنث غایب فعل مضارع معلوم او صيغه جمع مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم دغه 2 صيغې پکې چې مبني دي باقي 12 پاتې شوي په دې 12 کې 5 صيغې هغه دي چې هغه بغیر د نون اعرابي نه دي لکه یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب دغه 15 صيغې بغیر د مضارع نه بغیر د نون اعرابي نه دي اخو باقي 7 صيغې پاتې شوي چې هغه د نون اعرابي سره دي لکه ګوره یضربانی تضربانی 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 تضربون تضربین خیالوم کړی دی نو دغه 7 صيغې د نون اعرابي والا شولې اوس دا بغیر د نون اعرابي نه چې کم 5 صيغې دي کنه دا به چې دینو یا صحیح وي یا به معتل وي صحیح تاسو ما ویلي صحیح هغه ته ویل کېږي چې دغه د لام کلمې په مقابله کې حرف علت نه معتل هغه ته ویل کېږي چې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت وي خیالوم دی اوس چې کله دا 15 صيغې صحیح وي دغه به رفع ضمه لفظي سره خیالوم کړی دی لکه ګوره هو یضربو نینه با باندې ضمه لفظي راغلی ده نصب به فتح لفظي سره لکه لن یضربا دا دینه با باندې زبر راغلی جزم به په سکون سره لکه لم یضرب په دې با باندې په سکون دی صحیح ده جی دا خبره بالکل اسانه ده د فعل مضارع هغه 15 صيغې چې هغه معتل دي نو هغه د دوه حالاتونو خالی نه دي یا هغه معتل واوی یا یوی یا به معتل الفی وي معتل واوی یا یو مطلب دا دی چې لام کلمې مقابله کې بیا واوی یا بیاي او معتل الفی چې یا الفی پکې صحیح شولا نو کوم معتل واوی یا یوی نو داغي درې وړو حالتو کې دا اعراب دی رفع به په ضمه تقديري سره لکه ګوره خا هو یغزو زو نینه په دی واو باندې پیش کاری نخکاری ولې ځکه چې د لام کلمې چې واو دی دغه په مقابله کې دا واو راغلی دی نو ضمه په دې کې تقديري پرته ده نصب به په فتح لفظي سره لکه ګوره لن یغزوا نو دا په واو باندې په زبر راغلی جزم به حرف علت پر خودلو سره تاسو حرف علت غورځیدل سره لکه دا دینه لم یغزو نو پدې کې اوس شو هغه او غورځیدو دا د جزم د وجه نه هغه او غورځیدو صحیح دی او کده معتل الفی وی نو داغه اعراب دا دی ګوره رفع به په ضمه تقديري سری لکه ګوره هو يرضى نو ضا د الف د لام کلمه مقابله کې الف راغلی کنه خیالوم کړی دی نو دا اوس شو ان دلته ضمه نخکاری تقديري ده نسب به هم تقديري وی لکه لن يرضى لن نواسب نه کنه يرضى الف زبر خو پکې نخکاری ځکه کوته چې ولې دا زبر دی نو زبر خو پدې کې مو نو پته ولګي دا زبر نه دا کړه زبر دی چې دا د لم د وجه نه دی راغلی ها جزم به سي الف چې او ورزيدو بس دا د حالت جزمي دی لکه ګور لم يرضى ان لم په داخل شو الف څه شو هغه او ورزيدو نو دا د حالت جزمي دی په هر حال دا د 15 صيغو تفصیل شو او هغه و صيغې چې پاغي کې نون عربي راغلي نو هغه خوا کو صحیح وي او کوم معتل وي د دې ټولو د هغه و صيغو اعراب چې د یو شان دی هغه د چې رفع نون اعرابي رفع چې کوم دا نون اعرابي کې باقی رکھنے کے ساتھ یعنی رفع چې دا هغه نون اعرابي په خپل ځمانی لکه ګوره هما یضربانی هما یرمیانی هما یغزوانی هما یرضیانی ګوره دا د صحیح مثال شو دا د مثالی یی مثال شو دا د معتلی یی مثال شو دا د معتلی واوی مثال شو دا د معتلی الفی مثال شو ګوري نون اعرابي به کې پروت دی کنه نصب نون اعرابي کې ګرا دینے کے ساتھ نصب چې کوم دی هغه نون اعرابي به کې غورځيږي لکه ګوره لن یضربا لن ترمیا لن یغزوا لن یرضیا کالم دی او جر به هم د نون اعرابي د غورځیدل سره لکه لم یضربا لم یرمیا لم یغزوا لم یرضیا خیالم کله دی په هر حال دا د فعل مضارع د عوامل په د اعراب په اعتبار سره د دې قسمونه تاسو ته ویلې شو صحیح شولا ان شاء الله دا مستثنا چې کوم دی کنه مستثنا موږ په منډه وایو
نو سبا له د حروف او تفصیل کو غزغه به ختم شي ګوره کله کله موږ د چل کو چې یو حکم د بل نه منفي کو استثناء کوي مستثنا کو دا خو د پښتو کې موږ دغه شان وایو دا غیر لپاره دا یو څو الفاظ غیر سوا حاشا خلا عدا ما خلا ما عدا ليس او لا يكون خیالم کړی دی اوس په دې کې دا یو د مستثنا او بل د مستثنا منه خیالم کړی دی کنه مستثنا کم څوک چې مستثنا کولای کیږي مستثنا منه چانه چې استثناء شوی دی ګوره د الا نفس با مستثنا راځي د الا نفس بس راځي مستثنا او د دې نه مخکې مستثنا منه نو القوم مستثنا منه شو او زیدن مستثنا شو یعنی مطلب دا چې د دې القوم نه دا زیدن مستثنا شوی کنه ما ته قوم راغی مگر زید را نغی خیالم کړی دی دا د اینی القوم مستثنا او زیدن مستثنا منه دی او د الا ته حرف استثناء وي بیا ګوره مستثنا اعراب چې ته پاره میزان پوی نو داغه نمخ کې دا دوه خبرې ذهن کې اولره چې د مستثنا دوه قسمونه دي یو ته ویل کې مستثنا متصل بل ته مستثنا منقطع مستثنا متصل دي ته ویل کې چې مستثنا متصل او منقطع دا دوه د یو جنس نه لکه ګوره جان القوم زیدن نو ګوره زید او قوم نو زید خو ډیر خلک راځي شي انسانان راځي شي هغه ته قوم ویل کې کنه نو د دې دوانو جنس یو دی مستثنا منقطع دي ته ویل کې چې د مستثنا منه جنس یو نه لکه قوم او حمار وګوره حمار خو ډیر شي حمارونه چې راځي شي خلک د سوي ولکه یاره غلطه خو یو غټ قوم میولید نه ډیر خره میولید چې ډیر انسانان راځي شي یاره غټ قوم میولید خیالم کړی دی نو لہذا دا مستثنا منقطع دی ته ویل کېږي دویمه خبره دا چې د مستثنا منه په اعتبار سره د مستثنا دوه قسمونه دي یو مفرغ دی بل غیر مفرغ مفرغ خالی کړی شوی نو اسانه ده هغه مستثنا چې دغه مستثنا منه مفرغ وي فارغ وي یعنی دغه مستثنا منه موجود نه وي لکه ما جاءني الا زيد نو دا زیدون چې د دې هغه مستثنا منه موجود دی نه نو دې ته مستثنا مفرغ وي کله چې د دې مستثنا منه موجود نه وي غیر مفرغ چې دا هغه غیر فارغ وي یعنی مطلب دا د هغه مستثنا منه فارغ نه وي حذف نه وي بلکې مستثنا منه موجود وي لکه ما جاء عن القوم الا زيدا نو زیدن دا مستثنا دی کنه او د دې مستثنا منه دا دی موجود دی لہذا دیتا مستثنا منه ویل کیږي به هر حال خبر ادا شولا چې دا ټول حروف چې کم دی کنه نو دا هم مستثنا لا نسب ورکي مستثنا نه دی نسب ورکي او مستثنا منه خود خبر عامل په اعتبار سره کو عامل مرفوع نو دی مرفوع کو عامل منصوب نو دی منصوبي او کو عامل مجرور نو دی به هم سوي مجرور بوي به هر حال دا به خپل عامل په اعتبار سره راځي صحیح شولي بس دا پوره شولا سباله ان شاء الله موږ نور سبق وایو سباله به اختتام ترسو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب